یو اهمه مسله ده او هغه اهمه مسله دا ده چې آیا په شریعت کې ښځې له مشري واکداري اختیار او ښځه حاکم کیدی شي که نه شي شریعت په دې مسله کې څه وایي د دې متعلق سره د حوالو نه 3 حدیث واورئ اول نمبر حدیث بخاری شریف ذکر کړی دی رقم الحدیث دی نمبر د حدیث سے 4425 ترمذی شریف کې دی 2229 نسائی شریف کې دی 5403 مسند احمد کې دی المستدرک کې دی مصنف ابن ابي شيبه ذکر کړی دی 15 نمبر جلد کې وغیرہ حضرت ابو بکر رضی الله عنه راوی دی د فرمایي چې په جنگ جمل کې زملګری وم خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مې یاد شو چې هغه قوم به چرته هم کامیاب نشي او هغه به فلاح ونمومي د ترقۍ په لار به روان نشي کومو خلکو چې په خپل معاملاتو کې ښځه حاکمه کړه نو د ښځې حاکمیت نه صحابو انکار کړی یو حدیث دویم حدیث دا حدیث نقل کړی دی ترمذی شریف رقم الحدیث سے 2273 حضرت ابو هريره صاحب د حدیث راوی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ستاسو حاکمان نیکان وي اسلام والا خلک مؤمنانی او ستاسو اغنیا مالدار خلک سخیان وي او ستاسو حکومت په مشوره باندې حکومت په څه باندې مشوره باندې سلیکټ شوی نه د مخکې نه چېرې د اول نه مقرر کړی چېرې پلان کې به وزیر اعظم کېږي او شي چې هر چا طرف نه چې پلان کې به وزیر اعظم بس هلکه تاسو هسې په نوم باندې برای نام اوټونه کوئ خو بس لکه پلان کې مشر دی چې څوک راولي راولي نو وایي که چېرته کې ستاسو حکومت داسې نه حکومت په مشوره باندې او مالدار په تاسو کې سخیانی او حاکمان ستاسو نیکانی نو په دغه ټیم کې ستاسو دپاره د دې ځمکې دا لپاسنۍ حصه د لاندې نه غوره ده په ځمکه ژوند کوئ دا لپاسه حصه د ژوند د زندګۍ د ځمکې ستاسو دپاره غوره ده او که د دې په الټه باندې که چېرته ستاسو حاکمان بدکاری فاسقانی فاجرانی او که چېرته ستاسو مالدار چې نو هغه شومانی او ستاسو معاملات چې دي نو هغه د ښځو په لاس کې واک او اختیار او حاکمان ستاسو څوک دا ښځې وي نو په دغه ټیم کې ستاسو دپاره د ځمکې لاندې حصه د پاسې نه غوره مړه شئ بیا چې د ښځې په حاکمۍ کې تاسو ژوند تېروئ که نه نو ستاسو دپاره مرګ غوره دی چې د ښځې د حاکمۍ او د ښځې په انډر کې یې که نه او د هغې د لاندې خپل ژوند تېری د غلامۍ نو دغه ټیم کې تا له مرګ ښه دی لاندې حصه د ځمکې د غوره د لپاسه نو ګوره د ښځې حاکمي واک اختیار د شریعت ناجایز ګڼلی دوه حدیث شو دریم حدیث امام حاکم په المستدرک کې ذکر کړی دی 4 جلد صفحه نمبر 291 حضرت ابو بکر رضی الله عنه راوي دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کله سړو د ښځو اطاعت شروع کو نو په دغه ټیم کې به دا خلک تباه او برباد شي دا به ترقي ونه کړي پرمختګ به دا ونه کړي دغه معاشره به مخې ته لاندې شي دغه کور به مخې ته لاندې شي دغه محله دغه کلی دغه ملک به مخې ته لاندې شي ترقي به ونه کړي چې واک او اختیار یې ورکړی چاله ښځو له او سړي د ښځې تابعداري کوي د هغې اطاعت کوي کته بره کېږي نو په مسله باندې پوه شوې که نه نو نبي علیه صلات وسلام منع کړی دی اوس دلته یو اعتراض کېږي اعتراض دا دی چې قرآن کې به ته وښیم چې ښځه باچا وه ملکه بلقیس هغې خو باچایي کړې ده باچا ونه اوس به څوک دا خبره وکړي چې یاره دا خو د قرآن خلاف ده دا خو 3 حدیث وویې خو ولې قرآن کې ده نه چې ملکه بلقیس وه نو د هغې جواب واورئ اول نمبر خبره دا چې په هغه ټیم کې هغه کافره وه چې کله ورته سلیمان علیه السلام دعوت ورکو او چې راله مسلمانه شوه د هغې حاکمیت او تسلسل باطل شو د حاکمیت هغه باچایي ختمه شو بیا اخوا نور ذکر نشته قرآن کې بیا څوک وښیه چې د هغې نه وروسته بیا هم باچا وه بیا ټول دنیا باندې باچایي د چا وه د سلیمان علیه السلام د هغې باچایي بیا ختمه شوې وه دویمه خبره دا ده ولو بالفرض که د هغې باچایي بیا هم څوک ثابت کړي چې وه نو هغه زموږ امت نه دی هغه مخکینی امتونه دي او د هغوی خبرې نبی علیه السلام باطله کړې دا 3 حدیثونه شو نو مخکینی امت والا دلیل په موږ باندې نشي جوړېدی چې موږ باندې حجت شي